بیګا د شپې یو ښایسته ځوان بیت الله نومي نامعلومو کسانو ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی و. بیا د هغې نه بعد د کلیو خلکو دغه اتفاق وکړو چې سهار به موږ دا مړی چوک ته به وباسو او د پاکستان د حکومت نه به همدغه غوښتنه کوو چې ورځ ته ورځ دغه شانتې مړي کېږي او د دې مخنیوی نه کېږي او قاتلانو پته یې لا نه لګي. او مینهوالو نور څه ویلي دي زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. دا واقعه په تحصیل چارصد د تحصیل شبقدر کې مخې ته راغلې ده چې بیګا د شپې بیت الله خلک په پسترو کلو کې د غټو ګاډو مصري او خپل در غریبي به یې کوله چې د شپې ناوخته پورې کار وکړو او دوی ویل چې زه ځم خپل کور طرف ته یې روانګي وکړله. کور طرف ته روان شولو او په موټرسایکل باندې یې خپه واوده. چې روان شو په لار کې ورته کسان ناست وو. هغه کسانو ورته ډېره سخت بېدردۍ سره وژلی دي. هغه کسانو پې پای رنګ وکړو او بیت الله خلک پکې شهید شولو او تیمور خلک ورسره زخمي شولو. خو د هغې نه بعد بیا د کلو خلکو دغه اتفاق وکړو چې موږ د پاکستان د حکومت نه همدغه غوښتنه کوو چې د بیت الله قاتلان دې زر ته زره ګرفتار کړل شي. موږ خو چا سره دښمني نشته دی خو چې د بیت الله قاتل ګرفتار نه کړل شول نو د کلو خلکو ورسره دا اتفاق وکړو چې موږ به بیا دې چوک ته یو ځل بیا به د احتجاج په نیت باندې راوځو ځکه چې نن یې 9 بجې راایستې وو او تر د 12 پورې هغه احتجاج جاري و. د هغې نه بعد ورپسې د شبقدر ډي اس پي ورپسې راغله او دا اتفاق یې ورسره وکړو او ورته یې ویل چې 3 ورځو کې دننه به موږ به ستاسو قاتل به ګرفتار کړو. چې ګرفتار نه کړل شول نو تاسو ته بیا اجازت دی تاسو دوباره بیا دلته کې احتجاج کولی شئ. د کلو خلکو ټول مشرانو دغه اتفاق وکړو او ټول راجمع شول او ډي اس پي خبرې سره ودرېده. دا په 3 ورځو کې به تاسو د بیت الله قاتل ګرفتار کوي. که چېرې ګرفتار نه کړم نو بیا به موږ دوباره بیا به هم دې چوک کې دلته کې احتجاج کوو. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی ورځ ته ورځ دغه شانتې بېګناه قتلونه کېږي او باید د دې مخنیوی او چېرې د دې مخنیوی نه شو نو سبا به بل بیت الله همدغه شانتې بېدردۍ سره قتل کېږي. الله تعالی دې د بیت الله مور او پلار ته د زر صبر ورکړي امین. کې مینهوال ستاسو د دوی په خبره باندې څه خیر دی حتما سره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.